په یو بل باندې الله تعالی فرمایي چې څوک هم د الله نبی دې په هغه باندې ایمان راوړل دا په انسانانو باندې فرض دي او دا شرط پکې د ځان نه لګول دي چې یاره په یو ځل راوړو نو بیا به منو او چې په لګ لګ راوړو د خدای حکم دی د خدای کتاب دی خو لګ لګ راوړو نو به نه منو کا او الله تعالی موسی علیه السلام ته هم ټول وحی په یو ځای نه ورکړی شوی صرف تورات په یو ځل باندې وو او باقی صحیفه یا نور احکامات هغه ته موقع په موقع باندې ورکړی شوی دي نو الله تعالی د ټول پیغمبرانو هغه ذکر کوي چې دا د پیغمبرانو یو وګت فرض دی بعض هغه دي چې داغي تذکرہ قران کړي دا او بعض هغه دي چې داغي تذکرہ هغه قران پاک نه دا کړي داغي نمونه په قران پاک کې چې کوم دنو هغه نشته مطلب دا کې هم داغي هغه فرض ذکر کوي نو الله تعالی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیم دغه فرض داغي خاتم النبیین دی او داغي د ټولو اخیری افضل الانبیاء او امام الانبیاء دی چې کله هغه حق نبی دی تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ نو دا جواب دی داغي سوال په تحقیق سره مونږ وحی کړي په طرف صاحب باندې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې دوی دلیل وحی الله تعالی په وحی ماته تنازل کړي دا او الله تعالی را لېګل تا ته پیغام او چې الله چاته پیغام را لېږي نو هغه حق پیغمبر وي لکه څنګه چې مونږ وحی را لېګل دا په طرف د حضرت نوح علیه السلام باندې او دا چې د وحی آغاز خدای آدم علیه السلام نه وو او دلته آغاز د نوح علیه السلام نه کړی دی نو ځکه چې اول تشریعي نبی چې دی هغه نوح علیه السلام دی آدم علیه السلام دا غي نه مخکې شته خو هغه په وخت کې دنیا آبادې ده د دنیا نظام الله تعالی جوړو او په هغه وخت کې ټول خلق هغه په ایمان او په توحید باندې قائم او کافر پکې څوک نه د نوح علیه السلام په زمانه کې بیا شرکیات شروع شوې دي ود او سواع او یغوث او یعوق او نصر دا غي عبادت شروع کړي دي نو اول چې تبلیغ کړي دي د شرک خلاف او د توحید د تایید لپاره هغه حضرت نوح علیه السلام کړي دي یو دویم دا چې اول هغه نبی چې داغه قوم برباد شوه دي او هلاک شوه دي هغه حضرت نوح علیه السلام دي نو مشرکین مکه او اهل کتاب ته الله وی د دین عبرت واخلي لکه د نوح علیه السلام خبره داغه قوم نو منلی نو انجام یې سو نو تاسو انجام هم دقه شان دي شي لکه چې مونږ وحی را لېږل او په طرف د حضرت نوح علیه السلام باندې او په طرف د هغه پیغمبرانو باندې چې هغه رسول نوح علیه السلام نو او وحی را لېږل او مونږ حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل او اسحاق او یعقوب والاسباط او اولاد د هغه او حضرت عیسی او حضرت ایوب او حضرت یونس او حضرت هارون او حضرت سلیمان علیهم الصلوات والتسلیمات الله وی دا ټول زما پیغمبران دي وآتینا داوود زبورا او ورکړو موږ حضرت داوود علیه السلام ته زبور کتاب لرا چې دا سلیمان علیه السلام والد محترم دی ورسلا یعنی وارسلنا رسلا الله وی د رسالت او د نبوت سناشنا شي نه دی د کم وخت نه چې انسانیت په مخ د ځمکه آباد دی نو الله رب العالمین د انسانیت د راهنمایي لپاره پیغمبران را لېږلي دي او ورسره کتاب هم را لېږلی دی علماء د دې مثال دا دی لکه دنیا کې مونږ او تاسو ګورو یو اهم ماشين یا یو اهم انجن هغه څوک بازار کې واخلي نو چې کله واخلي او بیا راوړي دا فریزر دی او دا واشنګ ماشين دی او دا د اوبو موټر دی او دا فلان کې دی نو ګوره یو هغه سره یو کتابچه هم میشه هغه باندې ګایډ لاین ورکړي چې ګوره دا په دونه بجلی باندې چلای او په دونه بیان چلای کني او بس وځي او دا چلبو شي ټول راهنمایي وکړي او بیا چې دا سه اهم ماشيني نو هغه ور سره خپل میکانیک هم را لېږي وې دا به په خپل نه فټ کړي دا به تمونګه فټ کو اگر چې دا هغه پیسې مخکې کټ کړي خود دې فټینګ بر تمونګه کو او سټ کو وې تمونګه نو دا انسان چې دا د الله رب العالمین یو قیمتي ماشين پیدا کړی دی او الله رب العالمین تخلیق کړی دی په خپل قدرت لایق سره دی په دنیا کې څنګه استعماليږي د حرکات بسنګي د سوچ بسنګي د نظریه او عقیده او اعمال او کردار او اخلاق بسنګي یو الله تعالی سره ګایډ لاین آسمانی کتابونه را لېږلي دي نو باغی کې د انسانیت ته راهنمایي کیږي او یو تر الله رب العالمین خپل خصوصي بندگان چې هغه ته انبیاء کرام ویل کیږي الله تعالی هغه را لېږلي دي هغه ته وقتا فوقتا قبله درست کوي خو چې هر کله آخري نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک راولېګو او داغه راهنمایي او داغه خودنه او تعلیم هغه داسې کامل او چې هغه انتها ته ورسید نو بیا مزید
هغه د بل نبی ضرورت پاتې نشو او نبوت په هغه ځای باندې اختتام ته ورسید. البته خلفا او د هغې وارثان هغه د علماو په شکل کې دا به تر قیامته پورې قایمي او د دغه کتاب ترجمانی او د هغې رهنمایي به خلقو ته ښایي. نو الله رب العالمین فرمایي چې دا خو ما همیشه لپاره داسې کړي چې ورسولا یعنی وارسلنا رسولا او رالیږلي دي مونږ ډېر پیغمبران چې په تحقیق سره مونږ بیان کړی د هغې په تا باندې ای پیغمبر علیه السلام من قبل یعنی من قبل هذه السوره د دې صورت نه مخکې چې کوم صورتونه نازل شوي دي نو د هغې تذکره شوې ده. ورسولا لم نقصصهم علیک او رالیږلي دي مونږ داسې رسولان او پیغمبران چې نه دي بیان کړي مونږ د هغې په تا باندې ای پیغمبر علیه السلام. اوس شیث علیه السلام دا خو د الله پیغمبر دی په قرآن پاک کې خو تذکره نشته. دغه شان 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دي نو ډېر لږ کسان دا دي چې د هغې تذکره واقعات قرآن پاک کې شته او باقي الله رب العالمین د خپل حکمت په نتیجه کې د هغې تذکره نه ده کړې. اجمالا به مونږ دا وایو چې کل پیغمبران دا حق دي او زمونږ په هغې باندې عقیده او ایمان دی. او هغه یو جاهل چې کوم دی نو هغه خلقو ته وی اصل کې خبره دا شوې ده چې الله تعالی خو ډېر پیغمبران را لېږلي دي خو چې چا تبلیغ سم کړی و که نه نو د هغې نومونه په قرآن مجید کې راوستي دي او چې چا نعوذ بالله صحیح نه و کړی نو د هغې نومونه د قرآن پاک نه کټ کړي دي. استغفر الله العظیم دا داسې خبره نه ده. الله تعالی وی په دې کې زما حکمت دی چې بعضې قصصناهم علیک او بعضې لم نقصصهم علیک. وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړي دی الله رب العالمین د موسی علیه السلام سره په هغه خبرو کولو سره بلا واسطه به هغه د الله رب العالمین سره خبرې کولې اگر چې حجاب به ترمنځ و. رسولا یعنی وارسلنا رسولا او رالیږلي دي مونږ هغه رسولان او پیغمبران چې هغې زیری ورکوونکي دي مبشرین لمن آمن بالجنه ومنذرین لمن کفر بالنار. يرونکي وو او زیری ورکوونکي وو او الله تعالی دا پیغمبران ولې را لېږل لئلا یکون للناس دا حکمت دی د پاره د ارسال د رسول چې که الله پیغمبر نه وی را لېږلی او سبا یو سړی خراب شوی وي په عقیده کې په عمل کې په کردار کې او جهنم لتلی وي نو بیا به خدای پاک ته وی چې لولا ارسلت الینا رسولا خدای ته مونږ ته پیغمبر ولې نه را لېږو چې مونږ د هغه اتباع کړی وي. نو الله وی خوله مې دله بنده کړه چې سبا په قیامت کې څوک دا نه وي چې لولا ارسلت الینا رسولا. الله امام معلمین راولېږل لئلا یکون للناس د دې دپاره چې نشي د خلقو دپاره للناس والجن نه به انسان ګیله کوي او عذر به کوي الله ته او نه به پیرې کوي ښه ځکه چې پیغمبر علیه السلام رسول الثقلین دی. وإذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن نو په نصیبین پیریان راغلل او پیغمبر علیه السلام باندې هغې ایمان راوړی دی. د دې لپاره چې نشي د خلقو دپاره او د پیریانو دپاره په الله رب العالمین باندې حجت یو عذر بعد الرسل یعنی بعد ارسال الرسل چې کله الله رب العالمین پیغمبران راولېږل نو د خلقو اوس عذر نشته د الله رب العالمین په مقابله کې او که پیغمبران نه وی راغلی نو بیا به یې عذر کو که نه. وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك. اوس چې هر کله دا آیت نازل شو چې انا اوحینا الیک کما اوحینا د پیغمبر علیه السلام د وحی ثبوت راغی چې دا قرآن د الله پیغام دی دا نعوذ بالله د پیغمبر علیه السلام تصنیف نه دی خپل او تاسو اتباع وکئ. نو کفار او مشرکین وی او مخالفین وی مونږ ستا لپاره په دې خبره کې گواهی نشو کولی چې او دا ګینه وحی دا او ته د الله تعالی پیغمبر نو الله تعالی آیت راولېږو چې تاسو گواهی نه کوئ لکن الله یشهد نما گواه خوشته که نه لیکن الله رب العالمین چې دی هغه گواهی کوي په هغه کتاب باندې چې کوم را نازل کړی دی الله رب العالمین په طرف ستا باندې را نازل کړی دی الله تعالی دا کتاب بعلمه په خپل علم مبارک سره دا الله ته معلومه وه او ملائک دا الله رب العالمین چې دی هغې گواه دي په دې خبره باندې او کافی دی الله رب العالمین گواه. وکفا بالله شهیدا که تاسو د مکې مشرکان گواهی نه کوئ او یا اهل کتاب نه کوي د عناد او د خپل مفاداتو د وجې نه نو مه کوئ زما دپاره د الله گواهی پوره ده. ان الذين كفروا بتحقیق سره هغه کسان دا اوس بیا تخویف دی د هغې دپاره او زوره نه ده
چې په تحقیق سره هغه کسان چې هغه کفر کړی دی او هغه خلق منی کړی دی دا غلار دا الله رب العالمین نا صد یعنی صد الناس خلق منی کړی دی دا غلار دا الله رب العالمین نا نو په تحقیق سره دوی گمراه دي په هغه گمراهی سره بعیدا یعنی بعیدا عن الحق ان الذين كفروا وظلموا په تحقیق سره هغه کسان چې هغه کفر کړی دی په الله رب العالمین باندې او هغه ظلم کړی دی په غزانونو خپل باندې ظلم څه دی چې خلق د الله د دین نه منی کوي نو لم يكن الله ند الله رب العالمین چې بخشش وکي الله دغه خلق ته چې په کفر باندې قائم او دایمي او توبه نه وباسي نو الله هغه د بخشش نه کوي او ند الله رب العالمین چې او خای دوی ته غلار د حق لرا الا طريق جهنم ها که الله ورته خینو د جهنم لار به وتخی دغه چې دوی سره د عقل او د فهم نه د دین لار پرې خودلا او دی به همیشه په دغه جهنم کې همیشه لپاره وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ولدا ترغیب دې په طرف د ایمان باندې ځکه ترغیب او ترهیب دواړه اخوان فی القرآن نو اے انسانانو او اے پیریانو په تحقیق سره راغله ټول د دنیاي کائنات انسانان او پیریان الله مخاطب کړل ښا چې آخري نبی عظیم الشان می درو لګو او کڅوک سعادت او کامیابی غواړي نو بس دغه کتاب چې کوم دراوړې ده داغه اتباع دی وکي په تحقیق سره راغله تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم عناد مکوي په حق سره د جانب د پروردگار تاسو نه فآمنوا خيرا لكم نو پس ایمان راوړی تاسو په دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې خيرا لكم یعنی یکن خيرا لكم نو دا ډېر غوړی تاسو لپاره کامیاب بشئ یا فآمنوا واقصدوا خيرا لكم ایمان راوړی او چې کوم شی تاسو لپاره غوړه شی دی هغه ځان له ولټوي کامیابی ولټوي او کچره تاسو کفر کوي او ناشکری کوي نو پس په تحقیق سره الله رب العالمین د پاره دی ټول هغه سيزونه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي وکانه الله علیما حکیما یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم اوس اهل کتاب چې کوم په دین کې غلو شروع کړي وا غلو معنا افراط او تفرید کمه او زیاته نو يهوديان خو دومره کمه کو چې د الله پیغمبران نعوذ بالله هغه به شهیدان کول او د الله پیغمبران د هغه په نسبونو باندې به الزامونه لګول غلط نسبتونه به ورته کول او عیسایان چې دي هغه افراط کو هغه زیاته کو د الله پیغمبر به د نبوت په ځای باندې د الوهیت مقام ته ورسو بیا به هغه د سجدي کولې او بیا به هغه متصرف په کائنات کې ګڼو او بیا به چې کوم دینو هغه د عیسی علی السلام او داغه د والدی بیبي داغه عبادت وکاو الله وی دا غلو پرې دی ښا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمای لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم اے زما امتیانو مال داسې فوقیت مرا کوي لکه څنګه چې عیسایانو حضرت عیسی علیہ السلام لور کړو بل قولوا عبد الله ورسوله زما متعلق دا عقیده لري چې دا الله بنده دی او دا الله تعالی رسول مبارک دی ما در خدای نسبت مکوي او نه مال هغه صفات را کوي او صاحب د بردی وی دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وی د دې امت دوی ته دعوت داده او مسلمانانو ته دعوت داده چې تاسو هغه طریقه پرې دی چې کوم نصارا او اختیار کړي و د عیسی علی السلام بارکی چې د خدای نسبت ورته کو پیغمبر علی السلام ته هغه نسبت مکوي ښا هغه ته سجدي مکوي هغه ته عالم الغیب هم وایي او بلدار چې هغه د الله تعالی سره په صفاتو کې مشرک وي چې الله تعالی په ذات او په صفاتو کې وحده لا شریک له هیڅ څوک دغه سره شریک نشته عقیده توحید به انسان خپل پاک ساتي او باقی دغه نه علاوه چې خدای نه دی او باقی چې کم دین او هغه چې نور څومره صفات دي نو په ټول مخلوق کې دومره اعلی صفات د بلچا نشته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه غوړه بل څوک نشته بعد از خدا بزرگ تو یې قصه مختصره قصه ده چې بس خدای نه دی بابا عبدالرحمن وی خدای مګنه بهشکه چې بنده دی نو خدای مګنه او باقی نور صفات چې څومره غل ثابته هغه رښتیا دي او هغه حقیقت دی نو الله تعالی فرمایي چې یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لا تغلو فی دینکم تجاوز مکوي د حد نه باغ دین خپل کې افراط او تفریط مکوي غلو دقه توي لا تغلو فی دینکم
ولا تقولوا على الله الا الحق او تاسو موای په الله رب العالمین باندې لكن حق وینا حق لرا او وینا حق سره بنفي الشريك والولد د شریک نسبت ورته مکوي بلکې نفي کوي وحده لا شريك له او د ولد نسبت ورته مکوي ځکه غلم یلد ولم یولد دی عیسایانو ته الله تعالی وی داسې موای او تاسو چې کوم د اولوهیت د عیسی علی السلام عقیده لري دا خطا ده انما المسيح عيسى ابن مريم بتحقیق سره خبره ده بل نه ده چې حضرت مسیح علیه السلام چې دی چې هغه عیسی ابن مریم دی په عیسایانو باندې رد دی ښه ابن الله ورته مو وایي ابن مریم هغه د مریم بی بی زوی دی رسول الله هغه رسول الله دی د الله پیغمبر دی او هغه د الله تعالی یو حکم دی او کلمته هغه د الله تعالی یو کلمه ده ځکه په کلمې د کون سره الله رب العالمین پیدا کړی دی القاها الى مريم وروح منه القاها چې اچولې ده الله رب العالمین دغه کلمه په طرف د حضرت مریم بی بی باندې ځکه چې کله د هغې علوق راتو د حمل د عیسی علیه السلام نو قرآن پاک کې راغلی دي چې د هغې د ګریوان په دې یعنی قمیص په ګریوان کې عیسی د جبریل علیه السلام یو پوک وکړو او په هغې سره علوق راغی نو دا یو کلمه وه وروح منه او دې خاوند روح دې د جانب د الله رب العالمین نه وروح منه یعنی وذو روح منه خدای نه دی ښه ځکه دې ذی روح دی نو چې ذی روح شو نو ذی روح مرکبي او هر مرکب حادثي او حادث چې دی نو هغه د معبود والي دپاره قابل نه دی معبود به هغه څوک چې هغه قدیمي وروح منه فآمنوا بالله ورسله نو پس ایمان راوړئ تاسو په الله نو عیسی علیه السلام ته روح ووي یا یو ته ځکه ووي روح الله دا د هغه لقب دی ځکه دی ذي روح دی د جانب د الله رب العالمین او یا ورته روح ځکه ووي چې د به مړي ژوندي کول لکه قرآن پاک چې دی هغې ته الله تعالی روح ویلی دی وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا نو په قرآن پاک سره هم مړه زړونه هغه ژوندي کېږي نو د قرنګ عیسی علیه السلام به هم هغه مړه وجودونه هغه به راژوندي کول د الله رب العالمین په حکم باندې یو مسلمان او عیسائی مناظره وه نو هغه عیسائی ته یې تاسو عیسی علیه السلام ته ولې خدای وایي خو د خدای بنده و تاسو د هغه دا ټول ریکارډ وګورئ چې لاول نو بیا موجود شو بیا د مور خېټې ته راغی بیا داسې وشو بیا داسې وشو دا خو ټول د حوادثو صفات دي الله رب العالمین خو د تغیراتو نه منزه او مبرا دی چې کله یو شانی کله بل شانی نو دا خو مخلوقي هغه موږ ورته ځکه خدای وایو هغه به مړي ژوندي کول ښه او دا کار خو بغیر د خدای نه بل څوک نشي کولی نو هغه ورته بیا خو حضرت حزقیل علیه السلام ډېر لایق دی چې هغه ته بیا خدای ووایي ښه ځکه عیسی علیه السلام خو په ټوله زندګۍ کې 4 کسان ژوندي کړي دي د الله په حکم 4 کسان یې ژوندي کړي دي سام ابن نوح علیه السلام یې ژوندی کړی دی او عازر ژوندی کړی دی او د هغه بوډۍ هغه زوی هغه یې ژوندی کړی دی دغه یو څو په شمار باندې راغلي دي او حزقیل علیه السلام باره کې موږ تاسو ویلي وو چې یا 30,000 یا 40,000 یا 70,000 کسان هغه چې کوم دی نو د هغه په دعا باندې الله رب العالمین ژوندي کړي دي ثم احیاهم نو هغه سړی لاجواب شه په دې باندې نو عیسی علیه السلام چې دی الله تعالی وی هغه ته معبود والی نسبت مه کوئ ځکه وروح منه اخذی روح دی د جانب د الله رب العالمین نه پس ایمان راوړئ تاسو په الله پاک باندې او پر رسولانو د الله رب العالمین باندې ولا تقولوا ثلاثه او مو وایئ تاسو ای عیسایانو او ای پیرنګیانو ولا تقولوا تاسو مو وایئ داسې ثلاثه یعنی الالهه ثلاثه مقوله هغه جمله پکار وي نو تاسو داسې مو وایئ چې یاره معبودان 3 دي ښه یو عیسی علیه السلام دی یو مریم بی بی ده او یو الله پاک دی دا د تثلیث عقیده مه لرئ انتهوا خیرا لکم انتهوا عن التثلیث د تثلیث د عقیدې نه رامنې شئ الله تعالی کرسچن ته وایي نور دا غلط عقیده پرېږدئ خیرا لکم یعنی وقصدوا خیرا لکم او قصد کوئ هغه شی چې هغه غوره دی ستاسو لپاره وهو التوحید هغه توحید دی تثلیث پرېږدئ د توحید قایله شئ او خبر دا ده چې په تحقیق سره الله پاک چې دی نو هغه معبود یو دی سبحانه پاک دی الله رب العالمین د دې خبرې نه ان یکون له ولد عیسی ابن الله مو وایي دا غلط عقیده ده الله رب العالمین پاک دی د دې نه چې شي د هغه دپاره اولاد او بل ځای کې الله تعالی وایي انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه الله تعالی وایي آخر زما به زوی څنګه وي نعوذ بالله وایي زما خو ښځه هم نشته زما خو
رفیق حیات نشته الله د هغې نه منزه او مبرأ دی او بیا د زوی نسبت راته کوئ سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض او خاص د الله رب العالمین د پاره دی ټول هغه سيزونه چې په اسمانونو کې دي او ټول هغه چې په ځمکه کې دي ملکن وخلقا وعبيدا نو عیسی علیه السلام دام د الله مملوک شخه او چې کله مملوک شو نو د مملوک والی د ملکیت او د ابنیت په منځ کې منافات ده چې څوک د چا مملوک وي نو په پټو سترګو وایي وای دا به زوی نه او چې څوک د چا زوی دی نو په پټو سترګو باندې به تپوس وایا دا به مملوک نه ښه دغه مسله دا ده چې من ملک ذا رحم محرم منه عتق عليه چې څوک د ذی رحم محرم مالک شي یو سړی دی او دا غزوی غلام دی پردی او دا سړی چې دی نو دی حر دی اوس دی ولګي دا خپل زوی واخیسته په پیسو باندې چې څنګه یې واخیسته او ملکیت راغی نو بس دا هغه چې کوم دی هغه یعنی غلامی ختم شو عتق علیه هغه آزاد شو نو ملکیت او ابنیت دا سره نه جمع کیږي له ما فی السماوات وما فی الارض وكفى بالله وکیلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله اوس چې کله دا خبر راغله چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او غلو مکوي زوی ورته مو وایي د خدای پاک نو په دې باندې عیسایانو ډیر شور وکړه عیسایانو او نصارا ډیر شور وکړو نعوذ بالله وی توبه توبه عیسی علیہ السلام غوند عظیم شخصیت او وی ګوروي دا د خدای بنده دی دا د خدای غلام دی نو الله تعالی فرمایي چې عیسی علیہ السلام او ملائکه مقربین څوک د ځان د پاره دا عار نه غني چې ګنې دوی د خدای بندگان شي ځکه د خدای بنده جوړېدل دا خو لوی اعزاز دی عبدیت چې دی دا د انسان په صفاتو کې د ټولو نه اعلی صفت چې دی نو هغه د عبدیت دی خامخې ذکر شوی و الله تعالی پیغمبر علیه السلام چې چرته یادی په اعلی مقاماتو کې هغه په عبدیت سره یادی نو الله تعالی وایي چې لن يستنكف المسيح تکبر نه کوي حضرت عیسی علیه السلام استنکاف ځان لوی ګڼل مونږ پښتو کې وایو الکه پلان کې پوزه چون کړه چې الله دا کار زما مناسب نه دی ښه زره دین ډېر غټ سړی یم نو پوزه نه چونی حضرت عیسی علیه السلام د دې خبرې نه چې شي دی بنده د الله رب العالمین دپاره او نه خو هغه ملائکه مقربین مقرب فرشتې هغې د الله په عبدیت باندې ځان له دا اعزاز ګڼي په دې باندې عار نه ګڼي او هر هغه څوک چې هغه تکبر او لویي وکړي د عبادت د الله رب العالمین نه او ځان لوی وګڼي فسيحشرهم الیه جميعا نو بس زر د چې راجمع به کړي الله رب العالمین دې ټولو له په طرف د خپل ځان باندې بس هر چې هغه کسان دي اوس د مصدقین او د مکذبینو انجام دا دی بس هر چې هغه کسان دي چې ایمان راوړی دی او اعمال صالحه اختیار کړي دي نو بس پوره پوره به ورکړي الله رب العالمین دوی ته هغه بدلو او هغه ثوابونه د دوی لره او سیوا به کړي الله رب العالمین دوی ته من فضله هغه مهربانۍ خپلې لره د مصدقین انجام دادی الله به ته ډیر فضل ورکی کم فضل ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا سه نعمتونه به ورکی چې سترګې لیدلې نه دي او غوږ اورېدلې نه دي او د یو انسان په زړه کې د هغې تصور او خیال قدر له راغلی نه دی اللهم ارزقنا ببرکة القرآن الکریم دا خو هغه یو خلق شو او مکذبین و اما الذين استنكفوا او هر چې هغه کسان دي چې هغې پوزه چون کړې ده ځان غټ حساب کړی دی ښه او تکبر او لویي کړې ده نو پس عذاب به ورکړي دوی له الله رب العالمین هغه سزا سخته په قیامت کې او نه به مومي دوی د خپل ځان دپاره ما سوا د الله رب العالمین نه ولیا څوک حمایتي ولا نصیرا او نه څوک مددگار یا ایها الناس قد جاءکم برهان اے انسانانو او اے پیریانو دا اوس ترغیب دی په طرف د ایمان باندې په تحقیق سره راغلی تاسو ته یو دلیل د جانب د پروردګار ستاسو نه برهان من ربکم وهو النبی صلی الله علیه وسلم دا د الله تعالی د وحدانیت یو زبردست دلیل دی رسول پاک مبارک ځکه د هغه ټوله زندگی هغه د توحید د بیان دپاره هغه صرف شوې ده الله وی زما یو زبردست دلیل تاسو ته درغلی دی یوه وانزلنا الیکم نورا مبینا بیا مسله ده انسان که رهنمایي حاصلی نو دله معلم هم پکار دی او ورسره کتاب هم پکار دی ښه یوازې رجال الله هم نه کافي کېږي یوازې کتاب الله هم نه کافي کېږي د ده رهنمایي او صراط مستقیم باندې قایمېدل هغې له دوه د رهنمایي اصول پکار دي یو کتاب الله او بل رجال الله
نو پیغمبران هم الله تعالی را لېږلي دي او ورسره کتاب هم را لېږلی. که صرف کتاب کافي وي د انسان د رهنمایۍ دپاره نو زمونږ او ستاسو دا عقیده ده چې الله په دې باندې قادر دی چې دا ټول جماعتونه چې مونږ سر را پاهېدو نو دا به د قرآن شریف نه ډک وکړه. لیکن صرف قرآن شریف یوازې هغه د انسان چې کم دی نو هغه په مطالعه باندې انسان صراط مستقیم ته نشي رسېدلی. دې په هغې کې ډېر ښویېدلی شي چې څو پورې سینه په سینه باندې یو د خپل استاد نه، بیا هغه د خپل استاد نه، بیا هغه د خپل استاد نه، او هغه بیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه قرآن زده کړی نه او د هغې هغه تعلیمات او د هغې هغه مسائل هغه یاد کړی نه وي. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دا بچا د ګونټې ماتی او بیا په هغې کې چې کوم دی نو هغه د روجې په حالت کې هم او سختي او ګرمي او نرمي دا او برداشت کوي نو بیا به چې کوم دی هغه د قرآن پاک هغه انوارات او برکات دا به الله رب العالمین د هغې هغه چینی او د هغې هغه منبع په انسان باندې کولاوي. نو الله تعالی فرمایي دواړه کار مې کړي دي. برهان مې هم را لېږلی دی پیغمبر علیه السلام، وانزلنا الیکم نورا مبینا، او را لېږلی دی مونږ په طرف ستاسو باندې هغه رڼا واضح لره القرآن الکریم. فاما الذین آمنوا، اوس خلق دوه قسمه دی، چا هغه نور نه فایده واخیسته او چا هغه نور او رڼا پرېښوده. نو انجام یې دا دی پس هر چې هغه کسان دي چې هغې ایمان راوړی دی په الله رب العالمین باندې او هغې منګولې خښې کړي دي په الله رب العالمین باندې، واعتصموا به، د الله تعالی هغه نور او د الله هغه کتاب مضبوط نیولی دی. نو پس درده چې داخل به کړي دوی لره الله رب العالمین په هغه مهربانۍ خپله کې وفضل او دارنګې په هغه فضل خپل کې او هدایت بو کی الله تعالی دوی ته په طرف دا غلار نیغه برابر باندې. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله، په دې صورت کې د زنانه او حقوق او بیا د میراث مسائل ډیر زیاتو. نو اول کې دغه مسلې وي، مینس کې بیا راغلي وي، او اوس چې کله آخر د صورت راغی نو مقرر چې کله تقریر خلاصي وي الغرض، نو دا الغرض صحابه کرامو تاسو کول چې آیا د دې میراث د دې مسلو د دې حکم څه دی. یو پکې مسله د کلاله هم وه. نو مخکې مونږ ویلو کلاله څوک دی؟ من لا اصول له ولا فروع، نه پلار نیکشتا او نه زوی انوسې شته، دا کلاله دی. اوس که چېرې دا کلاله مړ شي نو آیا د ده چې کوم دی میراث هغه به څنګه تقسیمیږي؟ نو دې ځای کې الله رب العالمین فرمایي چې که یو سړی کلاله دی او مړ شو او خور یې شته، نور څوک یې نشته، خور یې شته، نو دا به نیمه د مال اخلي. او کچره دا خويندې دوه نو بیا به هغې 2/3 اخلي ثلثان. او کچره خويندې او ورونه هغه ګډ ګاډې ردي نو بیا ټول للذکر مثل حظ الانثیین، هلک لا 2 برخې او جینۍ له چې کوم دی نو 1 برخه. خدا دې دی کې چې کوم راغلی دی چې دا کلاله چې د هغه خور ده یا د هغه رور دی نو دا ګورې کوم رور او خور یادوي؟ من الابوین او من الابي، یا اعیانی دی یا علاتی دی، اخیافی نه. ځکه که اخیافی رور او خور یو نو د هغې مسله خو مخکې مونږ ویلې ده چې یو سړی کلاله دی مړ شو او د هغه رور پاتې شو یا خور، خو اخیافی دی نو بیا د هغې دپاره سدس دی، 6مه برخه ده، 1/6 به ورته میلاویږي. نو که چېرې دا سړی مړ شو او خور یې پاتې شوه نو که یوه ده نو بیا هغې ته نیم مال میلاویږي. او که عکس وشو، عکس معنا دار چې دا خور مړه شوه، ځکه څنګه چې دا رور کلاله دی نو دا خور هم کلاله ده، بل څوک یې نشته، د هغې هم نه بچي شته نه یې پلار او نیکه شته. نو که دا خور مړه شوه نو بیا به دې رور ته څونه میلاویږي؟ وایي ده ته به ټول مال میلاویږي، ځکه دا عصبه دی وهو یرثها، دی د هغې بلکل وارث دی او د هغې هغه ټول مال به اخلي. نو دا الله تعالی د کلاله مسله ذکر کوي په آخر کې. یستفتونک، تپوسونه کې دا خلق ثانه اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره د کلاله کې چې د هغې میراث تقسیم به څنګه کېږي. یعنی یستفتونک فی الکلاله، قل الله یفتیکم فی الکلاله، ځکه یې مذکور فی السؤال کالمعاد فی الجواب وي. تو دو فرمائے پیغمبر علیہ السلام چې الله تعالی فتوا درکې تاسو لره او جواب درکې تاسو لره په باره د کلاله کې هغه انسان چې هغه بوج دی په خلقو باندې، بچیم نشته او پلار نیکه هم نشته. اوس د هغې حکم دا دی ان امرؤ هلکه، یو سړی که چېرې وفات شو، هلکه معنا ماته، که یو سړی وفات شو
او ليس له ولد او نه دا غد پر اولاد او دارنګي ولا والد نو له ولد شتا نو له والد شتا او ولد نشتا ولد الولد نشتا والد نشتا والد الوالد هم نشتا نفاق مثلا شو كان لا وصول له ولا فروع وله اخت او حال لا چې خور شتا وله اخت من الابوين او من الاب فقط خدا خور یا د مور پلار دواړو نه دا اعیانی یا صرف د پلار نه دا علادی او اخیافی جدا ناغه مخ کې تیر شوی دا نو فلها نصف ما ترک نو پس د دې خور د پاره نیمه د هغه مال دا چې پرې خو د دې مړی هغه لره وهو يرثها ان لم يكن لها ولد او ضرور چې دې به وارث وي د دغه خپل خور نه کدا خور مړ شو او ضرور پاتې شو حکم رور اعیانی او یا علادی نو ان لم يكن لها ولد کچر نه داغه د پاره اولاد فان کا ادګه کا اولاد ورلئی نو بیا خو دې محروم دي یا خو اولاد پسې دي چې اقرب موجود نو ابعد محروم دي فان كانت اثنتين بس کچری ودا خدا خوین دي دوا او یا د دوا نه سیوا نو فلهما الثلثان مما ترك ودې د پاره د بدرې مبرخي دي دو بټي دین د هغه مال نه چې پرې خو درې دي مړی هغه لره وان كانوا اخوه الرجال ونساء او کچری ودا وارثان دا کم چې سړی مړ شو او خوین دي ورونه پاتې دي وان كانوا اخوه کچری و هغه ورونه خوین دي یعنی او جماعتو سړی او زنانا نفلذ ذکر مثل حظ الانثيين نبذ دپاره د نارینه په مثل دا غبرخه د دوه زنانو دي يبين الله لكم ان تضلوا بیان الله رب العالمین تاسو ته څه مطلب احکام الميراث دا د میراث احکام درته ټول بیان کړل او بیا احادیث داغه شرح ده او بیا فقه کې چې کوم نو داغه تشریحات موجود دي نو دا بیان الله کوي ولی ان تضلوا یعنی الله تضلوا لا بګه مقدر ده یعنی بظاهر خو معنا ده چې الله دې لپاره بیان کوي چې تاسو گمراه شئ او الله خو بیان دې لپاره کوي چې د گمراهۍ نه مونږ بچ شو نو ان تضلوا یعنی الله تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود